قربانی دا واجب ده ځکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي فصلی لربک وانحر مونځ هم د خپل رب دپاره کوه او قرباني هم د خپل رب دپاره کوه په دې آیت مبارکه کې امر دی او امر دپاره د وجوب راځي او عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هم د دې آیت مبارکه په تفسیر کې لیکلي دي وایي دا آیت په باره د قربانۍ کې دی یو دا دویم دا چې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې 12 کاله پاتې شو او په دې 12 کاله کې داسې یو کال نه دی تیر شوی چې پای کې نبی علیہ السلام قرباني نه کړي په دې 12 کاله کې مسلسل نبی علیہ السلام هر کال سکړي دا قرباني کړي دا نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشګيري په یو عمل باندې دا هم دلیل د وجوب دی نو قربانی واجب ده په هر مسلمان باندې بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی من وجد سعة فلم يزحي فلا يحضر مصلانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کم انسان د کم مسلمان چې د قربانی طاقت کېدو من وجد سعة د قربانی طاقت کېدو بیا هم د قربانی ونه کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي دی دې زمونږ عیدګاه ته نه حاضرېږي دی دې په ما پسې د اختر مونځ نه کوي دی دې په ما پسې نه ودرېږي چې د ده د قربانی طاقت کېږي او بیا هم قربانی نه کوي نو دا دومره سخته رټنه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړي د قربانۍ طاقت کېږي او نه کوي په ما پسې په مانځه کې نه ودرېږي زما مصلا ته نه راځي دا دلیل دی په وجوب باندې نو قرباني چې دا واجب ده په چا باندې واجب ده او څه فضایل دي نو قرباني چې دا ډېر زیات فضیلت لري ډېر زیات لوی فضیلت لري عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک تے دے راوی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کم انسان چې کم پیسې د قربانی د پاره خرج کی په کم پیسو باندې چې د قربانی ساروي واغستو الله تبارک وتعالى ته دغه پیسې د ټولو هغه پیسو نه خوخي دي چې په نورو کارونو کې خرچ کوي کمی پیسې چې د قربانی د پاره ولګي دي دغه پیسې الله ته ډېرې خوښې دي او ډېرې محبوب دي د هغې پیسو نه چې دی په نورو کارونو کې څه کوي لګوي نو پیسې دي ایښې دي دې دپاره چې زه به پې قرباني کوم دغه پیسې ډېرې بختورې پیسې دي دغه مال الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی دارنګې بل روایت کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها د دې حدیث مبارک روایت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای د لوی اختر په ورځ باندې په لسمه ذوالحجه باندې الله تبارک وتعالی ته په تمام عملونو کې خو عمل چې دی هغه د څاروي وینه تویول دي په ټولو عملونو کې الله ته محبوب عمل دا دی چې انسان د څاروي څه کوي وینه توی کې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به دا څاروي سره د ښکرونو سره د ویښتو او سره د سو الله تبارک وتعالی د نیکو په تله کې تلي دا څاروی به الله تبارک وتعالی د په نیکو په تله کې تلي سره د سو سره د ویښتو سره د ښکرونو یعنی هغه څیزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي د څاروي نه خو ویښته خلک لري که نه په استعمال کې خو نه راځي که نه سوی او ښکرونه خلک ورتاوی که نه ورتاوی دا ورتاوی هغه څیزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي دا به الله تبارک وتعالی د قرباني کوونکي د نیکو په تله کې دله تلي
او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د ساروی دا وینه لازم کې ته نوی رسیدلی چې دا مخکې د دین د الله په عرش کې قبول شوی. وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض. د ساروی په مړی ته چاړه راوخکلا او داغه د مړی نه وینه روانه شو دا لازمه کې ته نه رسیدلی چې الله تبارک وتعالى په خپل دربار کې دا څه کړي قبول کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې باندې ځان خوشاله اوساته خوشاله قرباني په خوشالۍ باندې وکړي. صحابه کرام تفوس کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی دا الله پاک پیغمبر ما هذه الاضاحی دا قربانی څه شه دی دا قربانی چې مونږ هر کال په سونو په زرګو په لکو ساروی علالو دا څه شه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا تاسو د پلار د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. هغه په خپل زبانی چاړه را کاغله الله تبارک وتعالى د جنت نه ګډ راولېږو هغه ګډې حلال کو. نو دغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالى په مونږ او تاسو باندې دغه سنت ژوندي کوي. صحابه کرامو تاسو کوي ټیک شو د الله پاک پیغمبر د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خو سنت دی خو فما لنا فيها یا رسول الله. دا الله پاک پیغمبر مونږ له پکې سشته کنيشته دی مونږ له پکې سشته مونږ ته پیسې ملاويږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بكل شعره حسنه په هر وخت باندې یو نیکی ده په هر وخت باندې څه شی دی نیکی ده. د غوی په شا باندې څومره وخت ولاړ دي څوک شمارلی شي نه سار کې نه د ماښامه پورې به داغه د غوږ وخت هم ونه شماري هغه په غوږ چې څومره وخت ولاړ دي که نه سار کې نه ماښام به شي خو د دغه غوږ دا وخت به ته ونه شماري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی تاسو ته الله په هر وخت باندې یو نیکی درکړي. بیا صحابه کرامو فرمایل وی د الله پاک پیغمبر په بعضی سارو باندې خو وخت نه پاغي باندې وړي ولاړی فصوف یا رسول الله د الله پاک پیغمبر په کم ساروي چې وړي ولاړه ده نه داغي څه حکم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بكل شعره من الصوف حسنه د وړي په د هر خرطار باندې تاسو لنی کیده د ګډ په دې شا باندې وړی ولاړی که نه او دې وړی ته چې ګوري په دې باندې یو پشم غونته ښکاري د ویښتو نري ویښته یو پشم غونته وي د دغې پشم په دې تاړونو درلم څه ده نیکی دی. د حدیث مبارک مطلب دا دی چې په قربانۍ باندې بې شمېره نیکی دی په قربانۍ باندې څه دي بې شمېره نیکی دی. ولې د غوی د شا ویښته څوک شمارلی شي د ګډ د شا ویښته څوک شمارلی شي نشي شمارلی. مطلب دا دی چې په قربانۍ باندې الله تاسو ته دومره نیکی درکوي چې هغه تاسو نشئ شمارلی د هغې شمیر معلوم نه دی دومره زیاتې نیکی دي په قربانۍ باندې. او قرباني چې کېږي ښه طریقه دا ده چې په خپله ورپاسي خپلې قربانۍ ته په خپله ودرېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل وی فاطمه بچی را پاسه خپلې قربانۍ ته ودرېږه خپلې قربانۍ ته ودرېږه ځکه الله تبارک وتعالی تعالی را په هر قطره د وینه باندې مغفرت ستا د ګناهونو کوي. د وینې په هر قطره باندې الله ستا ګناهونه بخي تا ته پې مغفرت کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاطمه دا څاروی به سره د وینو سره د ښکرونو سره د اډوکو ستا د نیکو په تله کې تللی کېږي. او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله به درله بدله یو په اویا درکوي یو په اویا به درله الله د دې بدله درکوي. ابو سعید رضی الله عنه فرمایل وی د الله پاک پیغمبر دا نیکی صرف د آل رسول صلی الله علیه وسلم دپاره دي د اهل بیتو دپاره دي او کنه د تمام مسلمانانو دپاره دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه ابو سعیده دا نیکی یوازې د اهل بیتو دپاره دي دا د تمام مسلمانانو دپاره دي چې الله تبارک وتعالی د دې وینې په هر قطره باندې د ګناهونه معاف کوي. دا څاروی به الله تبارک وتعالی سره د وینو سره د ښکرونو د اډوکو د نیکو په تله کې تلي او الله به بدله یو په اویا باندې ورکوي. دا یوازې اهل بیتو له نه بلکې دا تمام مسلمانانو له په قربانۍ باندې دومره زیات
ثوابونه دي. نو پکار دا چې د چا طاقت کېږي چې هغه قرباني وکړي. اوس دا خبره قرباني په چا باندې واجب ده؟ قرباني په چا باندې واجب ده؟ نو قرباني په هر عاقل بالغ مقیم مسلمان او آزاد باندې واجب ده. هر عاقل بالغ مقیم مسلمان او آزاد باندې قرباني صدا واجب ده. په مسلمان باندې قرباني شته، په کافر باندې قرباني نشته ده. الحمدلله الله موږ مسلمانان پیدا کړی یو. الحمدلله الله موږ پیدا کړی یو، مسلمانان پیدا کړی یو. نو په مسلمان باندې قرباني واجب ده. یو خبره دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په عاقل باندې قرباني واجب ده. نو په ماشوم باندې قرباني نه، په عاقل باندې قرباني واجب ده. نو په مجنون او په لیونی باندې قرباني نشته. لیونی دی کو مالدار دی کو غریب دی، خو چې لیونی دی نو قرباني پی نشته. دارنګه په بالغ باندې قرباني واجب ده. نو په ماشومان باندې څه نشته؟ قرباني نشته دی. په مقیم باندې قرباني واجب ده. نو په مسافر باندې قرباني نشته دی. د اختر په ورځ باندې یو سړی مسافر شو نو په د باندې بیا څه نشته دی؟ قرباني نشته دی. یو خو هغه مسافر دی چې په بار ملکونو کې په کلونو کلونو پاتې کېږي، په هغې باندې قرباني شته دی. ښه ځکه مسافر چا ته ویلی شي؟ مسافر هغې سړي ته ویلی شي چې د کور نه لرې لاړ شي د 3 ورځو مسافت باندې په پیدل مزل سره د کور نه دومره لرې لاړ شي او هغې ځای کې د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده وي، دته مسافر ویلی شي. نو کم بار ملکونو ته چې تللی خو کلونو له تللی دي، هلته خو د 15 ورځو نه دي تللی، هغه مسافر نه دي. ښه هغې به څه کوي؟ قرباني به کوي. مسافر هغې چاته ویلی شي چې یو ځای ته لاړو د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده ونه، په ده باندې بیا څه نشته دی؟ قرباني پې نشته. نو په مسافر قرباني نشته دی. او دارنګه په آزاد باندې قرباني ده، په غلام باندې قرباني نشته دی. نن زمانه کې غلامانو نشته دی. او په مالدار باندې قرباني واجب ده. په چا باندې؟ په مالدار باندې. نو په غریب باندې څه نشته؟ قرباني نشته دی. اوس مالدار څوک دی؟ مالدار به چا ته ویلی شي؟ نو مالدار هغه سړی دی چې 1.5 تولې سره زر ورسره موجود وي. څومره؟ 1.5 تولې سره زر یا ورسره 2.5 تولې سپین زر موجود وي. څومره؟ 2.5 تولې سپین زر. یا ورسره دومره نغدې پیسې موجود دي چې په هغې باندې 2.5 تولې سره سپین زر کېږي. دومره پیسې ورسره موجود دي نغدې چې په هغې باندې څه کېږي؟ 2.5 تولې سپین زر کېږي. ما خو ریټ نه دی کتلی نن سبا چې توله د سپینو زرو په څو ده. په هر حال ریټونه بدلیږي را بدلیږي، نو بیا د زرګر نه معلومات پکار دي چې د سپینو زرو توله په څو ده. نو یا د یو سړي سره دومره نغدي پیسې موجود دي چې 2.5 تولې سپین زر پې کېږي، نو دا مالدار دی، په ده باندې قرباني واجب ده. یا ورسره د ضرورت اصلیه نه په کور کې څه سامان دی، په کور کې څه دی؟ د ضرورت اصلیه نه سواګرې سامان دی، لوښي دي، لرګي دي چې د هغې قیمت 2.5 تولو سپینو زرو ته رسي. تقریبا څه کم 2 لک روپۍ دي، څه کم 2 لک روپۍ دي اندازتاً. دومره کور کې ورسره سواګرې سامان پروت دی چې دا دغې ته رسي. د ضرورت اصلیه نه کم سامان دی چې په کال کې یو ځل استعمال نشي، دا د ضرورت نه سواګری دی. په کال کې یو ځل هم استعمال نشي، دا د ضرورت نه سره سواګری دی. لکه د زنانو په دې کمرو کې چې دا لوښي پراته که نه، نو هغه خو په کلونو ته هم ضرورت نه راځي، خو چې صرف د اختر ورځې شي جو کمره راټکوي راپاسئ راښکته راکوز کړي کپړه پکې ووي، بیا یې به درود اوچت کړي. داسې ده که نه؟ نو صرف په اخترونو باندې صفایل یې رالي او بیا یې برک دي، دغه دری ساتي. نو په دغې لوښو باندې ګورې هم قرباني ده چې کله د دې قیمت څه کم 2 لکو روپو ته رسېدو. دارنګې ستا یو کور د اوسانې دی او بل کور د هسې جوړ کړی دی، یا دې په کرایې ورکړی دی یا پکې هسې فقیر پاتې کېږي. نو یو کور چې دی د ضرورت نه سواګر او په دې باندې هم څه شی دی؟
قرباني ده. کو نغدي پیسې در سره وي او کو نه وي، خو یو کور د خپل او بل کور اسې پروت دی. دا کم کور چې اسې پروت دی دغه وجه نه پتا باندې بیا څه شی دی؟ قرباني ده. دا خبرې کو نارینه وي او کو زنانه وي. یو زنانه ده د هغې د کمرې سازو سامان دی اسې پروت دی، په کال کې یو ځل نه استعمالېږي او د هغې قیمت څه کم 2 لک روپیو ته رسي، په دې ښځه باندې په خپله قرباني ده. یا یوه ښځه د سره زر دي ورسره، سونه ده ورسره، نو په دغې ښځه باندې په خپله قرباني واجب ده. بعضې خلک تپوس کوي مولي صاحب زما سره خو دومره سونه ده خو قرضدار یم، په ما قرباني شته که نشته دی. دا سوال د دې سړي غلط دی. دا سوال د دې سړي څه دی؟ غلط دی. یا خو دوکه ورکوي یا دا سوال غلط دی، پوهېږي پې نه. ولې؟ ځکه دی وایي زما سره دومره سونه ده خو قرضدار یم. دا سونه ستا ده؟ دا خو د ښځې ده. نو دا سونه د ښځې ده، په هغې باندې قرباني ده. او ته قرضداره یې، جمعې کوو ته چې قرضدارې پیسې در سره نشته دی، خو سونه خو ستا نه ده چې ته ځان د قربانۍ نه خلاصوي. دا سونه خو د ښځې ده، هغه به قرباني کوي. ته قرضداره یې او پیسې در سره نشته، جمعه کوو چې بالکل پیسې نه لري. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو دی وایي دومره سونه را سره ده او قرضداره یم، نو دا سونه ستا نه ده، د ښځې ده. هغه به ځان له قرباني کوي او قرضه په تا باندې ده. نو کو پیسې در سره وي جو وکړه، کو نه در سره جو مه کوه. اوس پوه شئ که پوه نه شوئ؟ نو په تا باندې قرضه ده او سونه هم ده، سونه د ښځې ده، هغه به قرباني کوي. خو مسله دا ده که نه، اکثر نن وخت کې چې په چا قرباني ده هغه یې نه کوي او چې په چا نشته هغه یې کوي. اوس پوه شئ که پوه نه شئ؟ غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. داسې ده که نه؟ غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. د خاوند سره پیسې نه وي او د ښځې سره کالې وي، نو په دې خاوند قرباني نه وي او د ښځې باندې وي، نو دا خاوند د ښځې هغه قرباني کوي. نو غریب خاوند د مالدارې ښځې څه وکړي؟ قرباني وکړي. بهرحال ښه خبره ده، احسان دی ورسره. هغه ورله هم د کور ډېر کارونه کوي، نو که د قرباني وکړئ چلو شو. صحیح ده که نه؟ یوه خبره. نو په دغې کسانو باندې قرباني څه ده؟ واجب ده. کو نارینه دی کو زنانه دي. اوس څه زامن دي د پلار سره شریک پاتې کېږي، په بار ملک دي یا دلته دي، پیسې ګټي خو کور ته راوړي، ټولې پیسې پلار له ورکوي. ټولې پیسې چا له ورکوي؟ پلار له. ځان سره بینک بیلنس نه ساتي، په جیب کې پیسې نه ساتي، نو بیا قرباني صرف په پلار شته او په زامنو نشته. ما پرې مسله پوه شو که نه؟ زامن دي د پلار سره شریک پاتې کېږي، خو ټولې پیسې راوړي پلار له ورکوي او په خپل جیب کې څه شی نه پرېږدي، نو بیا قرباني په پلار شته او په زامنو باندې نشته دی. خو داسې زامن نن سبا ډېر کم پاتې شوي دي چې ځان له بینک بیلنس نه ساتي، ټولې پلار له ورکوي. ښه دی چې لږې پلار له ورکوي نو ډېرې د ده په بینک کې پرتې وي. نو که چېرته پلار له هم ورکوي او ځان له بینک کې هم ساتي، ځان له جیب کې سیټه کوي ته هم، نو بیا په دم قرباني ده او په پلار هم څه ده؟ قرباني ده. په مسله پوه شو که پوه نه شوئ؟ که ځان له په جیب کې بالکل نه پرېږدي، ټولې پلار له ورکوي، خو بیا په دې نشته دی، خو ځان له هم سیټه کوي او پلار له هم ورکوي، نو بیا په دم قرباني ده او په پلار هم قرباني ده. چې کله د سره څه کم 2 لک روپۍ په بینک کې پرتې دي د زوی سره ځان له. مسله پوه شو که پوه نه شوئ؟ درېیمه خبره، پلار خو نشته دی خو رونه شریک پاتې کېږي. رونه شریک پاتې کېږي، مشر ورور ته پیسې راغونډوي، یا په کور کې یو تن یې مشر کړی هغه ته پیسې راغونډوي. اوس د قربانۍ څه مسله ده؟ نو چې کور کې دومره پیسې چې دوی شریکې راټولوي، کو هغه دومره وي چې هر تن پې صاحب نصاب جوړېدو. هر تن پې څه جوړېدو؟ صاحب نصاب. مطلب 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتې دي. په کور کې 100 لک روپۍ پرتې دي، 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتې دي. د هر رور 100 روپۍ رسي، 2 لکه. نو هر رور صاحب نصاب دی، نو 3 واړه به قرباني کوي. دا نه چې مشر رور له موږ پیسې ورکړي دي هغه به کوي موږ به نه کوو، 3 واړه به قرباني کوي. صحیح شو؟ چې کور کې به پیسې پرتې دي هغه تقسیم کوي او هر رور صاحب نصاب پې جوړېږي، بیا به هر رور څه کوي؟ قرباني کوي. او که دغه پیسې ته تقسیم کې مثال په طور په کور کې 2 لک روپۍ پرتې دي او رونه څو دي؟ 3 دي. رونه 3 دي او روپۍ څو پرتې دي؟ 2 لکه. نو چې دا 2 لکه په 3 رونو تقسیم کې نو څو راځي؟ خو لاک هم نه راځي که نه؟ لاک هم نه راځي. نو بیا په یو ورور هم قرباني نشته، بیا په یو نشته دی. پوهېږئ که نه؟ یا 3 لک روپۍ دي او 3 رونه شریک دي، نو چې دغه 3 لکه ته په 3 رونو تقسیم کې خو لاک ورسېدي که نه؟ نو په لاکو روپو باندې بیا څه نشته؟ قرباني نشته. نو بیا په یو تن هم قرباني نشته.
په دې مسله پوه شوې که نه. ورونه شریک پاتې کېږي، پیسې راوړي او ورور ته یې جمع کوي. نو هغه پیسې کو دومره وي چې ته تقسیم کړې او هر ورور پې صاحب نصاب جوړېده، خو ټول به ځان ځان له قرباني کوي. او کو تقسیم یې نه کړي او کو په هر تن د صاحب نصاب پې نه جوړېده چې تقسیم کړي، بیا په یو تن مو نشته. په دې مسله پوه شوئ. یو مسله بله یاد وساتئ. اوس وایي چې نه مولي صاحب موږ مشر ورور اختیارمند کړی دی، هغه دې قرباني وکړي.